هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. سورة الزخرف 66 نمبر آیات. دې 66 نمبر آیات کې د آخرت یره ذکر کیږي د هغه خلکو د پاره چې کوم د قرآن او د دین دشمنان او دوی ته تمام دلایل او ثبوتونو خودلو باوجود دوی عمل نکاو اقرار نکاو گویا چې دوی عملا د قیامت په انتظار باندې او صبر قیامت پر خپل سترګم لیدل نه در هغه پوری نه منو. نو الله تعالی وی حل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت، یعنی په دلایل خود سره کار ونش معجزات او دومره واقعات حالات د تیرو کتابونو په حس منی هم تسلی ونش و سر د عملی قیامت انتظار کوي. ان تاتيهم چې ورته براشي بغتة الناس وهم لا يشعرون دوی به خبر هم نه. نو تخویب اخروی شو، تخویب چې دا خلک په حال ایمان نه راوړي او د قیامت په انتظار باندې چې قیامت راشي او موږ ته پته ولګي چې وسره روان دي مخکې به ایمان راوړو د څه ګورې نه کیږي قیامت به ناسا پر راځي او د خلکو ته پته نه. احادیث مبارکه کې ردی وضاحت د څه د خلک په خپل کارونه کې لګي تر دې حد پورې چې ځنې کسانو به د کپړې په دکان کې تان راس پړاودلې او باقي باندې به خبره کوي چې ناسا په شپېلې وولې شي او اول نمبر چې کم کس आवाज واوري نه کس په داسې چې د اسونو والای اسونو ته د وبو بس دګن کې بوته وب برابرای په خور کې بوته وب برابرای چې د आवाज واوري. یعنی خلک به عام طور خپل کارونو کې مصروف وي، هیڅ چاته د مخ نه علم نه. نو چې کړه د مخ نه علم نه قیامت یې شروع شي نو په هغه ټیم کې ایمان راوړل بیا څه پیدا نه ورکي، بیا د ایمان موقع ختم شو. الله تعالی الاخلاء دوستان خلق دوستان یوم اذن بدغه ورځ باندې بعضهم لبعض عدو، بعضی د بعضی نورو د پاره دشمنانی الا المتقین بغیر د پرهیزګارانو نه. د کوم سبب باندې چې انسان گمراه کیږي بیلاری کیږي د گمراهی په اسبابو کې یو څه کم دیغه دوستانه ده چې چا سره دوستانه وي نو هغه مذهب هغه عقیده به اختیار وي او دا د عربي مشهور قانون هم دی متل هم دی چې الناس علی دین خلیله، خلک د خپل دوست په دین باندې چې څنګه د خپل باندې د سي دوست څنګه چې دوست د سي دی. پښتو کې خلک د سي وایي چې یار د یو کلی خدای بل کلی خپیجنی نو در دوستانی لیولي. اوس هغه خلک چې کم د باطل خبرو باندې بل دوستانی باطل کارونه کوي دا کوم څومره باطل فرقې چې دي دهریان کمونستان دغه شان د کې یا بدی امت کې چې دنه کوم باطل فرقې دوا بیا ډلې دي او د یو بل سره ملګرتیاګانې دي او د یو بل سره گمراهۍ کې لاس کوي تعاون سره کوي. دا ټول باطل خلک چې کم دي په باطل خبرو کې چې ملګرتیا ده قیامت په ورځ به د بعض نور دشمنان شي. البته کم چې خلک چې پرهیزګار دي د پرهیزګارانو خلکو کې به دا مسله نه کوم خلکو چې دوستانه د دینداري په تقاضا باندې د چې دا سره دیندار د الله تعالی ته نږدې سره زموږ سره محبت دي بل لالچ نه نو دغه خلک به بل دشمنان نه. خو چې کم خلک باطل خبرو کې د بل سره دوستانه تعلقات ساتي بل سره مرسته کوي د غړ قیادت ننوار د کچي ملګرتیا پورې تا ټولې پکې شامل دي نو دا خلک په قیامت پر ورځ باندې بل دشمنان شي. د دې آیات مبارکه وضاحت یو قول کې د علی رضی الله عنه قول کې داسې دي کم چې مصنف عبدالرزاق نقل کړی دی چې الله تعالی به داسې دوه کسان چې دواړه به کافرانی باطل خبرو کې به د سره ملګرتیاي فاسقان فاجران وي په ناجایز کې به د سره انډیوالي په غلا کې بل سکه دیګ یو به مرشي یو چې کله مرشي نو دغه باطل خلک چې کله مرشي او الله تعالی سره مخامخ شي د خپل عمل انجام په خپل سترګو باندې ویني چې ما به داسې کارونه کول او دغه انجام دي ډیر زیات هیبت به د باندې راشي او ډیر به ورخطا شي ګډ وډ بشي په دې ټیم کې به خپل ملګری وریا شي چې دا خبره کومه خپل ملګری راخولي وي چې ډاکې کا وداسي کا د لارې خواغه راخولي وي په دې لارې خواغه روان کړی د الله تعالی نه سوال وکي چې الله پاک د دې جرمونو سبب زما ملګری وجزې به د کارو راړولې نو زما ملګری هم د ایمان او د دین توفیق ول د سره ورنکي او د جهنم ته راورسته چې جهنم د سختۍ په خپل سترګو باندې ویني ځکه زما ژوند خو پیسې خراب دغه نو روسته بس زمانہ بعد دبل مرشي شکر دبل مرشي او د اغست الته کې لاړ شي الله تعالی دوه روحاني ته مخامخ کې دی بل سره او دوه ته وایي هغه کارونه چې پتا سو کې اوس سم ملګرتیا کې یو بل کې لیدلې دي هغه وضاحت په خپل باندې وکي
دا دواړه ملګري به یو بل بد شروع کړي چې دې به داسې کوله داسې به کوله چې کوم جرمونه چې کړي دنیا کې دغه ټولو وضاحتونه به وکړي چې داسې به کول داسې به کول او په دې کارونو کې ځان سره ملګری کړی وو نو بیا به دا اولنی کس چې کوم مخکې مړ دی دا به د الله نه سوال وکړي چې الله پاکه جهنم یې ځای که ځکه چې دې خو ما سره ډېر بد کړي که دې زما ملګری نه وی نو کېدای شي چې په سمه لاره روان شوی وي خو د لاسه خراب شم بیا به د دې نه وروسته الله تعالی دا دواړه روحاني طور جهنم عذابونو سره مخامخ کړي او بیا به دوه نور کسان داسي چې هغې ملګرتیا به د دین په حوالې سره وي او د الله تعالی د رضا په حوالې سره به وي په دې کې چې دا یو وفات شي مخکې لاړ شي الله تعالی سره مخامخ شي روحاني طور الله تعالی به د عملونو هغه ثمره وکړي چې دا ثمره ده دا د عملونه کړي دي دا د ثمره ده دا د جنت دی دا د مقام دی دا به ډېر زیات خوشحاله شي خو ملګری به وریاد شي هغه ملګری چې داسې به دینداري به کارونو کې لاس کوو مرسته به ورسره کوله نیکو کارونو ترغیب به یې ورکوو د بدو نه به یې منع کوو اخرت به وریادوو قیامت به وریادوو هغه ملګری به وریاد شي چې دا خو د دې ملګري په برکت باندې د الله تعالی نه به دعا وغواړي چې الله پاکه زما دا دومره مقام چې ما حاصل کړی دا خو د ملګري په وجه باندې که دا ملګری مې نه وی کېدای شي چې یو بل باندې اوښتلی وي بله لار باندې بولې وي نو رب دغه سړی خو ژوندی دی په دنیا کې دی په دې خپلو کارونو له استقامت ورکړي د ګمراهۍ نه بچ کړي چې همدې زګن ته راورسېږي د جنت مقام په خپله سترګو باندې ویني او زما د خوشحالي په خپلو سترګو باندې ویني چې نور هم خوشحاله شي الله تعالی سوال قبول کړي بیا د هغې نه بعد څه زمانه بعد چې کله د ملګری وفات شي الله تعالی روحاني طور دا دواړه بیا مخامخ کړي ور سره او چې کله مخامخ کړي نو بیا ورته ووایي چې بس تاسو چې یو بل کې کم کارونه لیدلي دي کم صفتونه ته د ملګرتیا په حوالې سره معلوم دي هغه بیان کړي دواړه ملګري به د یو بل ډېر تعریفونه وکړي یو به وایي چې دا زما ډېر ښه ملګری و چې ما ورته خبره وکړه هېڅ ته یې واورېدله او د دین په حوالې سره د دیندارۍ په حوالې سره زما خبرې اورېدلې دي د ګناهونو نه ځان بچ کړی دی ډېر ښه ملګری او ډېر نیک ملګری د الله یاره پکې وه الله ته به سپارش وکړي دا بل هم ډېر ښه سپارشونه وکړي دا ډېر نیک سړی و زه به یې سمه لار باندې راوستلم که دې نه وي کېدای شي خراب شوی وي شیطان او د نفس د جرمونو شکار شوی وي هغې نه بعد به الله تعالی دا دواړه روحاني طور جنت ته بوځي جنت سره مخامخ کړي نو دې وجه نه د دې آیت خلاصه دا جوړېږي چې کم باطلو خبرو کې دی بل سره ملګرتیا کوي هغه خلک به بعضهم لبعض عدو په دغه ورځ باندې بعضې د بعضې نورو دپاره دشمنان شي الا المتقین بغیر د پرهیزګارانو نه چې د پرهیزګارانو دوستانې په دنیا کې به هم قایمي آخرت کې به بیا قایمي یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون د دې ځای کې نواخله تقریبا په 3 آیاتونو کې تقریبا د 73 نمبر آیات پورې په 12 طریقو باندې نیکانو خلکو ته لپاره خوشخبریانې دي په 12 طریقو باندې او دغه 12 طریقو باندې خوشخبری ورکولو خلاصه دا جوړیږي چې د ملګرتیا قابل خلک نیکان خلک دي گمراهان نه دي فاسقان پاجران نه دي او تاسو بدین باندې اثر انداز کیدئ شي تاسو دنیا او آخرت بربادول شي او دغه دوستانه تاسو فائدار نه دي بلکې ناکام دي نو گویا دې خبره د ترغیب چې د دوستانه قابل خلک هغه خلک د الله تعالی بدین باندې برابري هغه خلک قابل نه ده چې کوم د دین دشمنانی الله تعالی و یا عباد ازما بندگان قیامت کې الله تعالی د خلکو ته وایي لا خوف علیکم استیار نشتره به تاسو باندې الیوم ننرز خوف دې ته ویل کېږي چې روانو حالاتو نه به یریږي نو یعنی روانو حالاتو د جهنم یره د عذابونو یره دا به سره نه نو الله تعالی به اعلان وکړي چې روانو حالاتو پر کې د سره یریږي مو ولا انتم تحزنون او نه به تاسو خپه کېږئ حزن او خفګان هغه ته ویل کېږي چې په تیرو حالاتو پسې کړيږي او افسوس کوي چې کدا سه مینه کړي خپه وي او کدا سه می کړي وي نو خپه وي نو په تیرو حالاتو پسې کړېدل او خپه کېدل د حزن دی او پر روانو حالاتو کې یریدل د خوف دی نو د الله تعالی داسې بندگان چې کم پرهیزګارانی په دې باندې نه یری او نه بخفګانی نه په تیرو حالاتو پسې خپه کېږي افسوسونه به کوي او نه به روانو حالاتو نه به یریږي الذين هغه کسان دي امنو چې ایمان راوړل به آیاتنا زم آیاتونه باندې وکانو مسلمین او داو تابعدار یو ایمانی یو اسلامی ایمان او اسلام کې فرق دی ایمان چې کوم دین او باطینی تور باندې د قران تمام احکام منل تسلیم ول د ایمان دی نو ګویا ایمان باطینی شې د سره تعلق دی عقیده سره تعلق دی او اسلام چې کوم دین اسلام گردن نهادن غاړي خودل نو اسلام ظاهری اعمال په عمل کې راوستل چې هغه بستر کو باندې ښکاریږي هغه عملن کول د اسلام دی د اسلام په مقابله کې نفاق راځي سره په ظاهر باندې مسلمان ښکاریږي کارونه د مسلمان نه وي عقیده خراب وي نو دا سړی ته منافق ویل کېږي او چې سړی ای مؤمن خو کارونه ګډوډ چپی نو هغه ته بیا فاسق ویل کېږي
نو نفاق مقابل د ایمان کې راځي او فسق په مقابله د اسلام کې راځي. قرآن کې زه په زه معنی د یو اطلاق بل معنی کیږي د بل اطلاق بل معنی کیږي خو چې کله دوه برګ ذکر شو نو البته ایمان جدا شماريږي اسلام جدا شماريږي. نو بده وجه دلته الله تعالی وایي چې الذين هغه کسان دي امنو چې ایمان راوړل بي آیات نظم پیاتونو باندې وکانو مسلمین او دیو تابعدار عملا تابعدار. نو دې ځکه کې هغه د جنت ته داخليدلو هغه سبب هم ذکر شو چې جنت ګټل چې کوم دي د ایمان او عمل دوه سره کیږي. نه ایمان کافي کیږي نه یوازې عمل کافي کیږي او دغه سبب د جنت جوړېدای شي. الله تعالی ورته ادخلوا الجنه داخل شي جنت. نو دې ځکه کې د اهل سنت والجماعت هغه عقیده هم ثابتېږي چې د جنت ګټلو لپاره ایمان او عمل دوه ضروري دي. په دې کې د مرجئه عقیده دا ده چې صرف ایمان کافي دی عمل ته ضرورت نشته. باطل فرقه ده گمراه ډله ده او ځینې خلک پکې داسې وایي چې بس عمل پکار دی ایمان ته ضرورت نشته. په دې وجه باندې د کافرانو خلکو تعریفونه پکې هم کوي. نو به هر حال باندې دغه دوه قسم خلک گمراه او بیلاری خلک دي او د جنت ګټلو لپاره ایمان او عمل دوه ضروري دي. باقي عقاید او کتابونو باندې باندې تفصیلی بحث کړي. ادخلوا الجنه داخل شي جنت ته انتم تاسو و ازواجکم ساسی بیبیان هم چې کبي مسلمانانی. د دې معلومه شو چې کله بیبي مسلمانه اگر کډیر ګناګار به همي لیکن چې کله خاون جنتی شي او جنت باره کې حکم راشي نو الله تعالی به اعزازي تور وایي چې ستا بیبي دي هم تاسو سره جنت ته لاړ شي. البته چې کافر اینو به کافر خو به جنت حرام دی هغه داخلي دل نشي. نو دې ځکه کې دا اعزازي تور به جنتیانو ته سره بیبيان هم داخلي کړي شي. اگر هغه به دومره عملونه نمی کړي بیا به هم داخل شي او د ډیر وجوهات دي. یو وجه دار چې ډیری پیږي بسړي د خپل زنانه سره جایز مناسب خه محبت تعلق هغه عمل به کمزوري او د سړی کله جنت ته لاړ او ته کې زنانه و سره نه جهنم کې خامخه به کړي کې دردي کې باغې منی خپکیږي به نو دې به د الله تعالی نه خامخه سوال کې به خبره به خپای چې بس زه خو جنت کې هم پراحت کې هم زما بیبي په کم ځکن کې ده او زما سره دنیا کې هم وفادار پاتې شو. الله تعالی دا غمونه مکمل ختمول غواړي دا به هم داخل شي. د دین علاوه به نور روایتو کې دا هم شته چې خپلوان به سره داخل شي. کوم چې مور یې پلاری رونه یې خپلوان نږدې خلک او دی غواړي نو هغه به سره هم داخل شي چې دی نه غواړي هغه پاتې شي. نو دې ځکه کې د بیبيانو باسته او چې دې ته ویل شي چې تاسو هم داخل شي او انتم تاسو او ازواجکم بیبيان تاسو هم تحبرون تاسو به خوشاله کړئ شي یا تحبرون په معنا د تکرمون سره ده تاسو ته عزت درکړئ شي یعنی تاسو داخلي دل نری تاسو به جنت کې ډېر عزت سره بجوان تیروي. یطواف علیهم ګرځول کېږي په دوی باندې بصحاف کاسی من ذهب نصروزه. صحاف عربی کې پښتو کې معنا په کاسو سره راځي او په عربی کې صحاف هر هغه شی ته ویل کېږي چې خلک کې خوراک کاغه پلیټ ته کو جام د کاسه د هر شي دی نو دا به دوی باندې ګرځول کېږي من ذهب نصروزه ربي واکواب او ګلاسونه. ګلاسونه باره کې دوه ذکر نه دي چې څه ګلاسونه وي نو ممکن ده چې د حمد سرو زری لکه څنګه چې د لوخ نور لوخ د سرو زری کې دې چې د بل صحیح د قرآن کې وضاحت دا غي نشته او دا چې ګرځول کېږي څوک به ګرځي دا وضاحت دې ځګر کې نشته د قرآن په نور آیاتونو کې شته چې دا به غلمانی الکان وي داسې مخلوق به د الکانو په شکل کې به مستقل بالکانی او جنتیانو خدمتونه وکړي. بیا به دا کم الکانی دا به هغه الک ماشومان خو نه دي چې کم دنیا کې وفات شوي دي یا داسې مختلف اقوال پکې شته خو به هر حال باندې د الکان یا جنتیانو خدمتونه وکړي او جنتی مخلوق وفيها وبدې جنت کې به ما هغه سي تشتهيه الانفس چې غواړي زړونه. نو خبر به دې ځکه معنی لاندې راغونډ شي چې تاسو بوستونه کې چې دا شی پکې شته او کدا پکې نشته کم شته او کم نشته نو دا ټول خبره به دې جمله کې راجمع شوي چې کم شی نفس غواړي بس هغه موجود دي. دې ځکه کې د نشایز خلکو د شرابيانو یا د جرایم پیشه خلکو سوالات شته یا د ملحدینو چې کم شي نفس غواړي هغه ملاویږي نو کفاره کې سړی به چرس غواړي نسوار غواړي د نور شزونه غواړي دا شزونه په ملاویږي کنه ملاویږي کې ملاویږي نو ته خو سمون نه خوري کنه ملاویږي د آیت خلاف خو به ناراضي. جواب دا غي دا چې ګوره اصل کې د نشي شزونه او جرایم پیشه شزونه چې څومره دي نو دا نفس نه غواړي دا انسان څنګه طلب کوي غواړي. د دې مثال د څه واخله کې انسان کې د پولادو کمی ماشوم کې د پولادو کمی او دا ماشوم خاوري خوري نو اوس د خاوري خور د ارمان او تمنا نه ده لیکن د جسمانی کمزوري ده. دغه شان چې بنشي زو څه نه راوختره د جسمانی کمزوري ده د څه وای د بیماری ده بیماری تقاضا ده د څه خصیص نه ده د نفس تقاضا نه ده د بیماری ده.
نو اوس دا کمزوري خو الله تعالی د جنتیانو نه لري کړي دا پکې نه چې پکې نه نو دا مرداري باغوي غواړي بیا هم او دا هغه خلکو شی د جګه جسماني طور پر رسېدنه باندې ځان بیمار کړي خراب کړي نو هر هغه شی چې نفس غواړي او نفس لپاره فائدہ مني پته ورته بیماری باندې نه نو دغه به ته ملاويږي وتلذ الاعين او خوان تر اخلي سترګي چې کوم شی سترګو باندې خرازي او سترګي خوخي هغه شی به ملاويږي وانتم فيها خالدون تاسو به دې همیشه وتلك الجنه التي او دا تاسو هغه جنت ته دا ورته ویل شي اورثتم حاجتاس په میراث کې به وړ یعنی تاسو شو مستقل بما كنتم تعملون بسبب د هغه چې تاسو کړی دي نو د دې جنت غټلو سبب ذکر شي جنت څنګه حاصلېږي نو دا باندې کو اعمال سره حاصلېږي چې د ایمان مسور سره لکم تاسو د فار فيها بد جنت کې فاکهه میوه وي کثیره ډېری ومنها تاكلون او د دې نه بتاس خوري نو دې ځکه په د مؤمنانو د پاره په تقریبا په 200 طریقو باندې بشارتونه خوشخبریان ذکر شي